بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سهار شروع شو او نن د پروګرام کې موږ د رمضان مبارک د یو اهم کار په باره کې راهنمایي کوو. سامعین حضرات، حدیث مبارک کې راځي سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ومن خفف عن مملوکه فیه، څوک چې تخفیف کی د خپل نوکر نه په رمضان کې، غفر الله له، نو الله پاک با معافیو کی دتا، واعتقه، او دل رب آزاد کی من النار، د اورنا. بیهقی شریف کې دا حدیث ذکر دی او مشکات تنا دا حدیث نقل کړی دی. دارنګه مرقات صفا 238 جلد سلورم کې دا موجود دی. د دې حدیث مبارک خلاصه دا ده چې په دې میاشت د رمضان مبارک کې دنیوي کارونه کمول غواړي او د رجب او شعبان په میاشت کې د رمضان کارونه نمټاولو کوشش کول غواړي چې د رمضان کې سړی عبادت او بندگی کوي. بیا په دې میاشت کې هغه خلک چې هغه مجبوري ای نوکری کوي یا دیاړي کوي یا تړلې ملازمتونه وي، نیکانو د پاره پکار دي چې د الله د پاره او د دې میاشتې خیال ساتلو د پاره د خپلو نوکرانو او د خپلو ماتحتو سره نرمیو کی، پاغي باندې کار کم کی. دارنګه پکور کې پکور والا باندې د کار د کمولو کوششو کی، د دې میاشتې د احترام او د عزت لپاره چې یاره دا دیتا په عبادت کی سہولتی که دی شي نو چوټي ورته ورکي چې زه دې میاشت کې تاسو عبادت وکړئ. که چوټي هغه مشکل ای نو بیا ورته دورانیه کمه کی. که کار مشکلی نو دې وخت ته نه آسان کار مخکې کی. خو څه نه څه مدد د رمضان په دې میاشت کې خپلو ماتحتو سره کول پکاري، د کار په حواله سره او د پیسو د زیادت په حواله سره او د مزید احسانات او کولو سره هم. زه د خپل استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع صاحب رحمت الله علیه سره ناستم چې یو ملازم راغی او هغه د قرض درخواست ورک په رمضان کې چې ما ته د پیسو ضرورت دی، مال لږ قرضه راکړه. نو مفتی صاحب رحمت الله علیه هغه پیسې ورکړې او بیا ورته وویل چې دا موږ تاله قرض در نه کړې، دا موږ تاله مفت درکړې، د دې به تانه بیا مطالبه نه کېږي. نو د دې خبرې ډېر وخت شو، د سن 87 خبره ده، خو اوس هم رمضان کې دا ما ته کله را په یاد شي چې مفتی صاحب یو مزدور د قرض مطالبه وکړه، هغه والا کیش پیسې ورکړې، وې زه دا به تانه موږ نه غواړو. په دې روژه کې خپلو ماتحتو سره د ښه سلوک اهتمام پکار دی، په دې تمه چې د ځمکې اسمانونو مالک موږ سره د بخښنې په حواله سره ښه معامله وکړي. او دا حدیث به زه یو ځل بیا مکرر کړم. فخر موجودات فرمایي ومن خفف عن مملوکه، څوک چې سپکوالی وکړي، تخفیف وکړي د خپل مملوک نه چې نوکر د دې په حکم کې دی او د کور خلق د دې په حکم کې دي، غفر الله له، الله به دته بخښنه وکړي، واعتقه من النار،
او دی به د اور نه آزاد کی. دغه یو تمنا د سامعین چې الله تعالی موږ تاسو د دوزخ د اور نه آزاد کی، بچم کی. اے پروردگاره د رمضان انوارات او برکات ما ته او ټولو سامعینو ته نصیب کړي او دا زموږ دپاره د نجات هغه موسم وګرځئ. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.